اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو مینه وال السلام علیکم. زم تاسو قربا نعمت سبحان د کووډ-19 دویم لهر په ډیر شدت سره زموږ په دې ملک پاکستان کې خور شوی دی او ډیر زیات کسان په دې ټیم کې افیکټ کړي دي. موږ د ډاکټر ضیاء الله صاحب ډیر ممنون او مشکور یو چې هغه چمکني ټي وی ټیم ورکو. ډاکټر ضیاء الله صاحب د تعارف محتاج نه دي. دوی چې دي د LRH اسسټنټ پروفیسر اف میډیسن دی او د سره په دې حق باندې خبرې کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تاسو ډیره مننه چې چمکني ټي وی نوم ټایم ورکو. جی تاسو ډیره شکریا. ډیره مننه، ډیره مهرباني. د کووډ-19 د ټایم کې څه صورتحال دي او د دې تاسو رستنی لهر سره او د رستنی لهر کې دوه کې څنګه تاسو کمپیر کوئ دي؟ فرست اف آل ډیره مهرباني نعمت سبحان صاحب او چمکني ټي وی چې تاسو دا اویرنس پروګرام شروع کړی دی او خلکو ته مفید معلومات ورکوي. چونکه زه خپل په لیډینګ هسپټل کې په میډیکل یونټ LRH کې چې کوم په کیجوالټي کې دی هغه کې کار کوم. نو مونږ ته د کووډ یا کرونا پیشنټس ډیر زیات معلومات دي چې عمده کا پیشنټس مونږ ته ټول راځي هغه کې مونږه سره ایډمټ کوو. سکور تاسو هغه مریضان چې د اکسیجن سیچوریشن یعنی په وینه کې اکسیجن ټیک وي گزار حال وي مونږه اکثر لکور تاسو او چې کوم ډیر زیات سیک مونږ بیا ایډمټ کوو چې چا کې د اکسیجن کمی وي یا نور کمپلیکیشنز ورکړي وي نو هغه مونږ به ایډمټ کوو. رومبه ویب شراغیو هغه ډیر زیات نقصان کړو خو هغه وخت کې یو کار شیو چې حکومت هم ډیر پازیټیو سټیپس اخیستي او دویم چې کوم د خلکو کې یاره و فوبیا و د بیماری او خلک د بیماری خلاف ډیر زیات جنگیدل هم احتیاط هم خلکو کولو نو هغه ډیر حد پورې کنټرول شي و. بیا مسکه یو ټایم راغو یو سو هفته چې هغه بالکل بیا کلیر شو ته به واټه پافتو سو پیشنټ میشن راتلو خو انفورچونټلی دا دوه درې هفته شوي چې نمبر اف پیشنټس एकदम دومره زیات شو چې ان ډیلی بیسس باندې اول به مونږه په چې انیشلی په دې سیکنډ ویو کې چې مریضان شروع شو نو چې ته پرس کې به یو سلور 15 پیشنټ وراتل یا شپږ پیشنټ بیا ورو زیاتېدل ایون چې دا په یو غنټه کې موږ 20-25 پیشنټس وګورو نو دا انفورچونټلی نمبرز اف پیشنټ چې دی په دې ویو کې ډیر زیات شوی دی او زما په خیال مین ریزن دا کې دی شي چې موږ خلکو چې دی په دې باندې احتیاط پرې خې دی او لاست ټایم موږ احتیاط کړو دا مین ریزن کې دی شي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې په LRH کې به دې ټایم کې تاسو څومره مریضان او د دې صورتحال سره دي؟ LRH کې رستره تاسو موږ ویلي چې LRH خپل انتظامات کړی دي ډیر واډونه وته خالی کړی دي او تقریبا خپل کوشش کوي چې سونه فیسیلیټیز ورکي او څومره مریضان راشي چې هغه دغه کې هغه ته بیډز اویلیبل شي او هغه ته دغه چې ضرورت یې وته پوره شي نو نمبر اف بیډز هم ډیر زیات شي دي او وارډز هم وته خالی شي دي خو پیشنټس نمبر نه سبا ډیر زیات شي دي. سر دا زموږ معاشره کې عام طور باندې موږ وایي دا زکام دی دا ټوخی دی بس دا او به دا ټیک شي حالان کې هغه نه پوهېږي کېدای شي راځي آی کسانو ته به تاسو اډوایس ورکوئ چې دا خپل دغو کېږي. خبره ده چې نن سبا په دې کرونا کووډ-19 باندې دومره خبرې شوې دي او دومره ویډیوز جوړ شوي دي او شیر شوي دي چې هر چا ته پته شته معلومات چې کووډ څه شی دی د علامات څه شی دی د دې رمضان څنګه بچ کوو او د دې علاج څه شی دی خو انفورچونټلی موږ هل چې دی په دې باندې عمل نه کوو. اوس دا زوم کار دی باقي چې موږ په دې باندې عمل وکړو چې موږ ځان بچو ساتو او موږ دا میسج مخکې خلکو ته هم ورسو چې یاره ځان بسنګ بچ کو چونکه ستا دا کوېسچن مطابق دا دی چې کرونا صرف دا نه دی چې د سینې بیماری دا ټوخی دی زکام دی یا ساه خرابېږي لکه مین سمپټمز خو دا دي چې چا ته ټوخی وي چا سینه خراب شي چا ساه خرابوي چا مری خوږي چا زکام وي
نو دا پیشنټس چې دا مین سمپټمز دي دا هغه علامات دي چې دا ډیر ضروری دي چې دا چاته کیږي چې هغه ځان آیسولیټ کی تر سوچ هغه کنفرم شي چې یاره دا کرونا نه دی او دا پیشنټ دا پرسن کا جنې دا کا لګته ک سړی دی ک خزه هر ایج والی چې هغه کنفرم کی چې یاره دا علامه کووډ نه دی کرونا نه دی نو هغه ځان بیا چې دغه کولی شي تر هغه باغ آیسولیټ وي خو صرف دا سمپټمز دا علامات نه دي چې انسان ته وایي چې یار ماته کرونا شماته کلینیک ته وارډ ته ایون خپل کور ته جوړې ته داسې زما کلیوال راځي چې هغه ته د سینې علامات نه وي سو کوی چې یار زما ډاکټر صاحب زما سورزونه خوراک ساکټر نه کیږي یا زه خوراک سا کوم زه هغه په ټیسټ نه پیګم خو تر سون سیس باندې نه پیګم یا سمیل می خراب شي دی بوم باندې نه پیګم یا دستونه چاته شوري شي خېټه خراب شي وي او چې پاګه باندې ورکه پوښینو هغه کې بیا کووډ راوځي نو دا مختلف علامات سره راځي چې تاسو د ډاکټر برادری قربانیان هم ډېر زیات دي په دې دا کې کووډ کې ډېر زیات شهیدان شول او بعض خلک وایي چې دا خو دروغ دي یا دا کووډ نشته نو تاسو خپل کلیوالو ته څه میسج ورکول غواړئ دي نیمه سبحان صاحب دا ډېر ښه کوېسچن دی او زه صرف یوازې خپل خواږو کلیوال ته نه بلکې دا جنرالي یو میسج دی هر چاته چونګې ما تاسو ته ویلي چې موږ ته دا پیشنټ راځي وارډ تم په ډېر خراب حالت کې راځي د هغې ساه ډېر زیات خرابي د هغې په وینې کې اکسیجن ډېر زیات کمی او په تقریبا په دغسې پیشنټ باندې موږ تقریبا 1 غنټه 2 لګو چې هغه موږ وګورو د هغې موږ ټیسټونه وکړو د هغې ایکسرې وکړو بیا موږ داخل کړو هغې له بیډ ارینج کړو ایون انسایډ د هاسپټل زه وله امبولانس ارینج کړم چې یار دا په هاسپټل کې یو وارډ نه بله وارډ ته ځي چې دا په امبولانس کې لاړ شي او at the end the patient چې کوم ریلیټیوز دي اټینډنټس دي وسره بال بچي وسره راشي چې یار موږ خپل مشوره کوو چې موږ دا مریض داخل کو داخل نکو دا ډېر بدقسمتي دی چې بیا اخر کې هغه راشي او هغه و چې یار موږ مریض نه داخلو موږ مریض کور ته بوزو هغه مریض په مرګي حال وي نو زما هغه ته دا خواسته خلکو ته داسې چرته مریض راشي نو به خدا د شرم مقام نه دی چې چاته کووډ کیږي د هر چاته کیږي ماتم شي د هر چاته شي دا څه خبره نه ده دویم که یو مریض الریډي دومره بیماری چې هغه د مرګ چانسز ډیر زیات دي او هغه موږ په هغه کې کور ته بوزو دا د خودکشي مترادف دی او دا حق د مریض په کار دی موږ ریلیټیوز نه چې خپل کې خبرې کوي یاره موږ د مریض کور ته په دې مرګي حال بوزو چې هغه ته 100% اکسیجن په کار دی موږ چې موږ دا کور ته بوزو ها دا پاسبিলিټي وي چې په یو هسپټل کې ښه سرویس نه وي او تاسو چې موږ یو بل هسپټل ته بوزو الته ښه سرویس ملایوي نو دا ډېر ښه خبره په دې باندې پابندي نه ده پکار خو تاسو پلیز دا شرط ما کوي چې تاسو بیمار ډېر زیات خرابي او تاسو صرف د دې وجنه چې خلک وایي سبا چې دا کرونا وجنه حق ورسېدو یا د دې وجنه ورسېدو خلک به سوي دا بسي نو زما دا ریکوست تاسو پلیز په دې باندې خامخا سوچ وکړئ ټول امپورټنت چې د انسان ژوند دی او انسان جون چې د هر چا خپل ژوند نه پکار چې د مریض نه تاسو کړی شي او مریض یې سو ویلوي سو خواهش پکار چې پاګې باندې عمل شي ثانک یو سر ډیره مهرباني شکریہ تاسو ډیره مهرباني چې تاسو چمکني ټي وی لا ټایم وستو چمکني ټي وی سره خبرې اترو کې مینوالو دا زمون ګران ملما ګران مشر ډاکټر ضیاء الله چمکني صاحب چې دا پروفیسر اسسټنټ پروفیسر اف میډیسن الارشو موږ د دې شکر گزار یو مینوالو د دې تاسو ته د کووډ-19 په حق لکه تاسو سره خبرې اترو کې دا خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان